السلام علیکم ورحمت الله. امید لرم چې تاسو بخیر. نن سبا د حکومت پاکستان طرف نه یو قانون یو بیل پاس شوی دی چې 15 وفاق یا 15 بورډونه نور چې کوم سیوا جوړ شي هغه کې د مدارس چې کوم دي هغه خپل ځان رجسټر کړي. نو د دې مطلب خدا دی چې بظاهرا خدا یو خو کارخاري چې د دې په حق کې یا د دې د بهتروالي کوشش کوي، خو نه د دې د شاید یو غټ سازش دی. مطلب څومره مدارس دي دا د هغې په منځ کې اختلافات نور هم سیوا کېږي په ځای د دې چې د هغې راغون شي. د مدارسو خو یو خپل قانون د مخکې نه روان دی، یو خپل چې کوم د هغې سیسټم دی نو هغه د مخکې نه ښه روان دی. د مدارس د بار ملکونو نه خلک راځي د هغه په وست ایشیا باندې یا په د یورپ ممالک نه د هر ځای نه دي. نو بار خلک هم دي چې کوم دی نو پاکستان د مدارسو ته کوشش کوي چې راشي دلته راسي زده کړو کړي. او دی چې دا مطلب د دې منځ کې دا اختلافات دا چې کوم دی دا پیدا شي او دا هغې به راغون ونه شي په ځای د دې چې دوی دا نور وفاقونه جوړ کړي، نور اختلافات پیدا کړي. نو دوی دغې د وفاق دی دا کوم وفاقونه چې د دې مشران سره کښېني بظاهرا خو هغې کې څه خامۍ څه غلطیان نشته، خو په ځای د دې چې دوی پکې خامۍ پیدا کوي نو که چې دوی کو دوی ته څه خامۍ ښکاري نو دوی د هغې سره هغه دې ورته ووایي، هغه دې پکې هغه خامۍ او نقصانات یې ورله حل کړي. او دوی ته پکار دی چې د یونیورسټۍ کالجونو د سکولونو چې کوم دا بورډونه دي دوی دغه کې د وفاق دا خو خپل یو سیسټم راغون دی. هغه شکر دی خو ښکلی سیسټم دی. زه خپله د یو کالج سټوډنټ یم، خو زما د مدرسو سره یو خپله همدردي ده. نو که مونږ دې خوا د کالج ماحول ته وګورو او دې خوا د مدارسو ماحول ته وګورو نو په مدرسو کې د ښه نه ښه مدرسه چې کوم دی نو هغه زمونږ نه د غریب او نه د مالدار نه غریب دی او مالدار دواړه په یو ځای باندې ناست دي. د هغې دپاره څه علیحده قانون نشته. که غریب دی نو هم په دغې مدرسه کې سبق وي، که مالدار دی نو هم په دغې مدرسه کې سبق وي. که دې خوا مونږ د کالج د یونیورسټۍ د سکول د ماحول ته وګورو نو غریب چې کوم دی نو هغه شانتې هغه خرچې نه شي افورډ کولی. او چې یو کس پیسې نه ورکړي نو هغې په دغې کالج کې پرېږدي، نه په دغې یونیورسټۍ کې نه په دغې سکول کې هغې پرېږدي. نو د دې خوا چې مونږ مدارسو ته وګورو نو هغې کې غریب مالدار هغې کې دا نشته، بس هغه الټه ولې هغې خپلې وظیفې ورکوي. مونږ له پکار دی چې مونږ د مدارسو د وفاق مونږ حفاظت وکړو، مونږ دې له لاس ورکړو او بځای دی چې مونږ دا چې کوم دی نو مونږ د خرابوالي طرف ته بوځو. کو سټوډنټ دی، کو بار عام کس دی، کو مزدور دی، کو هر کس دی. نو پکار دی چې مونږ د اسلام یا مونږ د اسلام حفاظت وکړو. مونږ خپل اول ځان کې راوځو، بیا بل کس ته چې کوم دی نو هغه وړاندې کړو ورته چې هغه په دغې باندې عمل وکړي، مونږ خپل عمل وکړو. او پکار دا زموږ نه چې مونږ د اسلام یا د مدارس چې کوم دی د مونږ په کمزورۍ باندې روان دي. مونږ پکار دی چې مونږ دې لاس ورکړو او د دې سره د دې سپورټ وکړو چې دوی مونږ مخکې چې کوم مستقبل دی زمونږ هم ښه شي، زمونږ د بچو زمونږ د ملګرو زمونږ د نور خلکو هم دغه ښه شي او معاشره مونږ ته یو ښه ماحول چې کوم دی مونږ ته مهیا شي.